السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډیر د افسوس او ډیر د جلا مقام دی چې یو ظالم زوی خپل مور ډیره بې دردۍ سره قتل کړی دا او خپل مور سره ډیر غټ ظلم هم کړی دی. ظالم زوی خپل مور په څه وجه قتل کوله، د مور یې داسې څه ګناه وه؟ نو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو ډیر د غم او ډیر د افسوس مقام دی چې زموږ معاشره کوم اړخ ته روانه ده چې نن سبا به زامن راپاسي او خپل مور په خپل لاسونو باندې قتل کوي، هغه هم په څه خبره باندې د ښځې په جګړه باندې. د ظالم خاوند د ظالم زوی دا ویلي چې زما مور زما ښځې سره ولې جګړه کوي، په څه خبره ورسره جګړه کوي؟ ملګرو مور خو جنتي او دې ظالم خپل جنت په خپل لاسونو باندې وران کو، دومره غټ ظلم وکړو. ملګرو هغه مور یې قتل کړه چې کومه مور د خپل زوی سره ډېر محنت کړی چې زوی راغټېږي نو د مور څه زړه شوي، د مور پلای ملاګانې ماتېږي او بیا به زامن راپاسي او خپلې میندې به قتلوي. اوف زما خو چې کله ما دا ویډیو کتله نو زما د زړه درد وکړو چې زموږ نن سبا زموږ اولاد زموږ روان نسل کوم اړخ ته روان دی، چې نن سبا زموږ کوم روان نسل دی دوی به خپل پلاران او خپل میندې قتلوي، اخیره ورداولي. ملګرو اوس هغه ظالم زوی پولیسو گرفتار کړی دی او پولیسو له پکار چې دغه ظالم انسان دی زړه تر زړه پانسي کړي، ځکه چې نور خلک د ده نه عبرت واخلي، سبا بل ناجوان را پانسي چې د ښځې په وینا باندې خپله مور قتل کړي. ملګرو ښځې بیا هم پیدا کېږي خو مور بیا نه پیدا کېږي. دا مور چې خپل بچو سره کوم محنت کوي کوم درد کوي، داسې وخت په راغلی چې د زوی به خېټه خرابه شوي مور به ورته ټوله شپه تېره کړي. لږ انصاف وکئ. او زما خو خاص هغه میندو خویندو ته هغه پلارانو ته دا پیغام دی چې په خپلو بچو ښکلو تربیت وکئ. پیسه او یوازې پیسه ګټل نه دي چې زما پیسه وګټه او زما زوی دي سپینه جوړه کې ګرځي، نه، بچي ته ښه تربیت وښیه، بچي په مدرسه کې جوړ کړئ، کېنوئ چې هغو نه علما مفتیان جوړ شي چې سبا هغو د خپل مور پلار حقوق پیژني. ملګرو زما طرف نه دغه معلوماتو چې تاسو سره ما په دې ویډیو کې شیر کړل د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر ژر در رسي.